کله چې ما دا خوراکونه شروع کړل او دا کم د زنانو او د هلکانو ولیدل او اول خوراک د ټولو نه ښکلې خبره ما ته دا محسوسه شوه چې هغه کسانو چې چا یو ځل خوراک وکړو نو هغو سبا له ځان سره خپل ملګري میلمانه چې د بهر نه ورته میلمانه کم رالل هغه ورله په کور کې د هغې نه ډېر ښکلي خوراکونه جوړ کړل خو هغه وایي چې نه موږ بوځه کودرین ته. زما نوم ناصر خان دی. موږ په اولني ځل په سوات کې په روایتي لوښو کې روایتي خوراکونه شروع کړي دي او ما سره په روایتي خوراکونو کې کړي، پیتی، ځنګلي سابه، ورسره چولستاني کړای، د ګډانو خپې، کوچ، ګبین، شوملې او ورسره د دې اصیل غوړي. دا تقریبا دا ټول روایتي کم خوراکونه چې دا ما سره ملاویږي. دا تقریبا یو نیم کال مخکې زما ذهن کې یو خبره راله. دا زما شوق دی چونکې نو زما ذهن کې یو خبره راله چې راشه زه دا خپل شوق د نورو کسانو باندې وخورم. نو کله چې ما دا شروع کړل او دا اولنې سټارټ ما واغستو او څنګه چې کسان رالل اولو ورځو کې نو لکه دا خوراکونه ډېر زیات خوښ کړل او ډېرو کسانو دا خبره وکړه چې یاره دا خوراکونه ورک شي نو تا بیا شروع کړه او لکه موږ په دې خوراکونو پسې په دې ذایقو پسې ګرځېدو خو تا خپل یو کوشش وکړ او دا خوراکونه دې موږ ته راکړل او موږ ډېر په شوق باندې خورو. په دې وخت کې چې په دې لاره باندې کوم مشرانې د دې ټایم خوراکونو د وخت مشرانې ښځې یا نارینه په دې لاره تېرېږي نو ما نه تپوس کوي چې یاره دې کې څه پخېته. نو لکه زه ورته بیا ووایم چې یاره دا خوراکونه دي نو هغو راشي ما سره سکنه مو وکړي او ډېر خوند ترې واخلي، ډېر تعریفونه وکړي چې یاره دا خو ورک شوي خو ښه ده تا یو کوشش وکړو او دا خوراکونه او دا دغه بیا را ژوندي کړل نو لکه ډېر په خوند او په دغه باندې وخوري. د دې سره بیا چې زموږ کم دا نوی کلچې دی نو ډېر کسان خو پکې کم دا کوچ او دا څیزونه چې وویني نو لکه په پیژنګلو باندې هم دومره دغه نه وي خو چې زه ورته بیا د دې تعارف او دغه وکړم نو لکه خوندونه ورله دومره ورکړي چې بیا خامخا دا تپوس وکړي چې یاره دا څه حساب کتاب و. نو دا ورته بیا زه هغه اولنۍ کیسې وکړم چې یاره دا لاول به داسې زموږ په هر یو کور کې دا میلاوېدل خو چونکې زموږ هغه نوي څیزونو ته رالو نو د دې وجې نه دا زموږ نه هیر شول. وسی دی ما خپل یو کوشش وکړو چې یاره دا بیا را ژوندي شي او په تاسو یې زه وخورم. نو د دې لوښو خبره دا وه چې لکه د دې لوښو هغه رواج هم تقریبا ختم شوی خو زما ورسره یو لګاو و د بچپن نه چې دا لوښي ما کم ځای لیدل نو لکه زما ورسره ډېره مینه پیدا کېده نو ما کوشش وکړو یو ګوټ بل ګوټ دا ګوټونه مې پسې ولټول او دا لوښي ما را پیدا کړل او دلته مې ځان سره ډسپلی کړ، خلکو ته مې پکې خوراکونه ورکړل، خلکو ته هم ډېر زیات خوند واغستو.